بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. دا سورة فرقان. قرآن کریم ته فرقان ویل کیږي ځکه قرآن کریم د حق او د باطل او د حلال او د حرام فرق کړی دی چې دا حلال دي دا حرام دي دا حق دي دا باطل دي. او بل قرآن کریم ته فرقان ځکه وی تفسیر مدارک کې لیکلي چې دا ټوټه ټوټه یعنی ځان ته کوم دی نازل شوی دی لګ لګ نازل شوی دی جدا جدا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. جدا جدا الله پاک لګ لګ نازل کړي چې خلکو ته آسان وي پس دا کولو کې او په عمل کولو کې. نو په دې صورت کې الله پاک فرمایي چې الذي نزل الفرقان هغه الله چې فرقان نازل کړی دی. قرآن کریم ته فرقان وایي نو ټول صورت ته کوم صورت فرقان همدا ویل کېږي د قرآن کریم صفت پکې راغلی دی چې فرقان دی او مکی صورت دی د هجرت نه مخکې نازل شوی دی او یا آیاتونه شپږ په دې کې رکوګانې دي. او حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله فرمایي چې مخکې صورت چې کم تیر شو د نبی علیہ السلام حقوق پکې بیان شو دغه آداب پکې بیان شو او دلته په دې صورت په اول کې اثبات رسالت دی چې الله پاک ما په خپل بنده باندې قرآن نازل کړي. نو خو پته ولګي دا چې نبی علیہ السلام د الله پیغمبر دی کنه دارنګه په دې کې مضامین د توحید او مذمت د شرک دارنګه د رسالت خبره پکې ده او د دوی کوم اعتراضونه کول کافرانو داغه جوابونه پکې الله ورکړي دي. او د دې صورت موضوع مولانا احمد علی لاهور رحمه الله فرمایي چې د نور الهی د الله د نور او د هدایت په دې تابعداري کې رکاوټونه پیښیږي. لکه بعض خلکو د الله په توحید کې شکونه دي چې په قران کریم کې شکونه دي چې په رسالت کې شکونه دي. نو په دې صورت کې د هغه موانع او د هغه رکاوټونو پورته کول دي چې هغه شکونه الله پاک ختمي. او د وړاندې رکوع خلاصہ هغه بس لنډې د درې مسلې د الله د توحید خبره پکې شوې د وړاندې رکوع کې د قران کریم په باره کې او د رسالت په باره کې باندې کې خبره اجمالا شوې ده. نو الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله فرمای تبارک الذی ډیر برکت والے حق الله ډیر لوی شان والے او ډیر پاک دی هغه الله پاک نزل الفرقان على عبده چې هغه نازل کړي قران کریم فرقان حمید او قران نازل کړي په خپل بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله قران نازل کو. نو هغه الله لره ډیر صفاتونه دي ډیر کمالات والا الله دی چې موږ د کامیابی لپاره الله پاک یو نظام نازل کو یو قانون نازل کو ليكون للعالمین نذیرا چې شدا بندا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې د عالمین او ټول مخلوقات لپاره انسانان او پیریان لپاره يرون کې شي چې ویری او د نیکانو خلکو لپاره بشیر شي زیره ورکون کې شي. الذي له ملك السماوات والارض هذا الله پاک دغه لپاره حکومت اسمانونو او د زمکو دی. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك او ندنی ولی الله بچی الله بچی نشتا. ولم يتخذ ولدا نه لوریان نشتا نه زامن نشتا نه تزورشتا. په دې کې نفي د شریک ادنا ها الله سره شریک نشتا الله نه ادنا شریک بچی نشتا. ولم يكن له شريك في الملك نشتا الله پر شریک په دې حکومت کې د اسمانونو او د زمکو په دې نظام کې د الله سره شریک نشتا. مساوي دا نفي د شریک مساوي ده مساوي مترسوک نشتا. وخلق كل شيء
فقدره تقديرا او الله پیدا کړی دا ټول شیونه نو په الله پاک اندازه کړی دا ټول شیونه په اندازه کول سره چې د کم کار د پاره دی نو حق کار به برابر کړي پاره په اعتراض نشي کولای چې دا کار داسې پکارو پکې دا خدا ته دی بالکل چې الله بس الله د حکمت مطابق دا ټول الله پیدا کړی دي او د خپل علم مطابق نو چې دا ټول شیونه الله پیدا کړی او خلق كل شيء نو الله چې کوم دی ان هغه مخلوق نه دی نو په دې کې نفي د شریک اعلی له الله سره شریک نشته نه اعلی نو سره مساوي او نو سره ادنا او الله تعالی فرمایي چې دې په وجود دا مشرکین چې کوم دي د بوتانو او څوک د چا چې کوم دي عبادتونه کوي نو دا بوتان یا دا نور معبودان چې دوی نیولې دي نو دا خالقان دي څه شي پیدا کړی دي او یا د چا نظر چې کوم د پکوي شي یا چا پیدا ور کوي شي چې الله نه وغوښتي نو څو چا ضرر هم نشي ور کولای او نه چې کوم نه پور کوي شي او دا رنګ د معبودان چې دي دا بوتان نه څوک مړ کوي شي نه څوک جمع دي کوي شي او نه څوک دوباره جمع دي کوي شي نو دا څنګه خدایان کې دي شي واتخذوا من دونه آلهة الله ودوني ولد الله نه علاوه معبودان لا يخلقون شيئا وهم يخلقون چاغنه پیدا کوي څه شي لرا او حالانکه دا معبودان د دوی پیدا کړي کیږي د دوی د معبودان دا مخلوق دي خالقان خو نه دي ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا او دوی دا خدایان اختیارات لري د خپل ځانونو لپاره د ضرر د پکولو او نه د پیدې راخلو دوی دا معبودان چې دي دا بوتان که څوک ماتي نو ځان بچ کوي یا که ځان نه نفع کوم دی ور کوي شي ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا او مالکان ندي دوی دا معبودان موتا د مړه کولو چې څوک مړ کی ولا حیاتا او نه د جمدی کولو په اول څوک جمدی کوي نشي بچا کو روح هم نشي اچولای ولا نشورا او نو اختیار لري د دوباره پیدا کولو درا پورته کولو دوباره د خلق جمدی کی نو دا څنګه خدایان دي خدای خو هغه چې مړ کول کوي شي روح دیوالي جمدی کول کوي شي روح پکې واچي دوباره جمدی کول کوي شي او دا رنګ دې کافرانو د قرآن په اړه کوم خبره کوي دا وی ځان نه جوړ کړي شوی دی نبی علیہ السلام بیا یادو وی د سره چې کوم دې په دې دروغو کې نور خلکو امداد وکړي دي چا به يهود یادولو چا به غلامان پکې یادول یو پلانکی غلام سره امداد پکې کړي دي نو الله پاک دا ډېر د ظلم خبره کوي او دروغ وي چې نبی علیہ السلام دا قرآن د ځان جوړ کړي دي قرآن کریم خو بار وي چې ځان جوړ کړي شوی دی نو تاسو ځان ته عربیان وایي نو ولي کې شان صورت هغه جوړ کې کنه دا او مقابله وکړي کله به دا ځان جوړ کړي کې شي کې سي دي او ته وی کوم دې په خپل لیکلي دی یو له بل چا وی لیکلي او ورسار او ماخام دته په مجلس کې دا لوستل کېږي کله یو شان دې لوستل کېږي او کله په بل شان شکل کې لوري نو الله پاک فرمایي چې ته دا وایي چې دا هغه الله نازل کړی دی چې هغه درازونو عالم دی په اسمانونو کې کوم پټي خبرې دي که په سمکو کې دي دا الله نازل کړي خو الله غفور رحیم دی تاسو بیا د بای باندې فورن رانیول نه کوي مهلت درکې دلا کله به دا خبره کول چې دا پیغمبر چې دان ته وي وې دې خو چې کوم نه خوراکونه کوي بازار کې ګرځي راګرځي وې دا خو بس یو پرشته په کارو چې ضرورت وینه وي نو دې جواب بار شوی دی کله به وي هغه جوابونه بار شوی دي چې الله پاک فرمایي چې په دې ځمکه کې انسانان اوسېږي نو بیا د انسان تربیت هغه انسان کوي شي نو د انسان ځای پکارو فرشته چې کوم دی هغه د انسان تربیت نشي کولای د دې وجه الله پاک انسانان پیغمبران را لېږي کله به ملائکه سره پکار ده کله ملائکین یو ملائکه خو سره پکار ده چې خلک د عذابونو وي يرولې نو د دې جوابونه هم شوي دي
چې کله ملائکه تاسو د هغه په شکل کې طاقت نه لرئ مرشي به او که ملائکه د انسان په شکل کې راشي نو بل بیا به دا شکونه کوي نو دا خو انسان دی نو کله به ویل سر خزانه په کار دی دا خو یتیم دی او غریب دی کم از کم یو باغ ولو په کار دی که په بل چا خوراک نشي کوي چې په خپل خو د خوراکونه کوي او دې ظالمانو په مسلمانانو ته دا خبر هم کوله چې تاسو د یو لیونی په څیر روان یې نبی علیہ السلام به یادو نو الله پاک وګوره کنه څنګه لقبونه درکې کله ته جادوګر وي کله ته شاعر وي او کله ته کاهن وي وګوره تماشا وکړه ناشنا خلق ته الله دا د حق لار نه گمراه شوي دي لار ته ګډه وډه شوي ده کله سوي کله سوي وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه او وی کافران چې نه دا قران مگر دروغ چې د ځان نه جوړ کړي ودا د ځان نه ته دروغ یو کتاب وی جوړ کړی دی واعانه عليه قوم اخرون او امداد کړی دی د سره په دې دروغ کې نور خلقو یو چا يهوديان سره امداد کړی چې پلانکی غلام سره دې کینی پاسي عداس نو یو غلامو یسار نو یو غلامو ودا سره امداد کړي نو د دې بار بار جوابونه شي ښه چې تاسو نن د عربیان وایي کنه را مخ کې شي بلکې ټول مخلوقات ته راجم شي دا قران کریم د وړي کی صورت په شان دی او صورت ته جوړ کی دې بکره کله تاسو یو وړي کې شان دی ټوټه به جوړ کړه بیا به پورې په خپل خاندر وې دا مونږ سوي فقد جاءوا ظلما وزورا الله په تحقیقت ویرات لګړي په ظلم سره د ظلم خبره کی او په دروغ سره وقالوا اساطير الاولين كتبها او دوی ویلی دي د کافرانو بدان وی دا قران کریم من غړت کی فی دي د وړمبني خلکو د ځان نه جوړ کړی شي اساطیر د پخوانو خلکو د ځان نه جوړ کړی شي قصې دي ایک کتبها چې پیغمبر لیکلی دي یا په خپل لیکلی دي یا ول بل چا وی لیکلی فهي تملا عليه بكره واصيلا فدغ کیفی لوستلېږي کې په د باندې او دا پس لیکلېږي کې ددنه صار او ما خام قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض نو الله پاک فرمایي چې ورته وایي چې دا بل چا نه نازل کړي خدا الله نازل کړي وایي پیغمبره صلی الله علیه وسلم نازل کړي دی قران کریم لره هغه الله پاک چې علم لري دا هغه پټو خبرو دا هغه رازونو کې په اسمانونو کې دي او په زموږ کې دي کومې پټه خبرې چې هغه بل چاته معلومه نه دي کوم رازونه دي پکې حکمتونه دي پکې دا الله نازل کړي ها انه کان غفور الرحیم بشک الله پاک غفور الرحیم نه بخون کې او رحم والده مؤمنانو باندې برحم کوي او بخون کې دي وقالو ما لهذا الرسول او دوی دا خبره من کوله چې څه شی دي پیغمبر لا ودا ځان ته پیغمبر وي یاکل الطعام ويمشي في الاسواق چې دې خوراک کوي یاکل الطعام چې طعام خوري خوراک خوري او ګرځي په بازارونو کې نو انبیاء علیهم السلام خپل حاجت لپاره او د خلکو د دعوت او تبلیغ لپاره نبی رسول الله په بازار ته پکې لاړو په بازار کې اچھا خو باندې ګرځیدو خو د ضرورت لپاره دې په دا ناشنا ګڼله حالانکه خو یو انسان نو ضرورت لرلو او دعوت تبلیغ لپاره هم ګرځیدو نو دا څه به په دې سوال وکاو لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا ولنازل کله شوی نه په د طرف ته یو ملائکه کم از کم یو ملائکه خو سره وی پکار وا فیکون معه نذیرا چې وی هغه ملائکه د سره يرون کی چې خلک د عذاب نه يرولې نو دا هغه به پیسې شکونه شوبه به کوله هغه سره چې وخت خرابې کنه وخت به خرابو او یلقا الیه کنز یا ولی ورکړې شوی نه دیتا خزانه سره د سرود سپینو خزانه په کارو چې سم سردار وي په خلکو خرچې کولې او تكون له جنته
یاکل منها او کنه خزانه سر نه بیا کم کم سی او باغ ولا پکارو یا وې د در لپاره باغ چې ته خوراکونه کولې دا غینا چې بیا خو فکر خو سره نه وي د خپل رزق او دغه ضرورت پوره وي دا خو غریب انسان دی یتیم د ابو طالب په یو دی ها د ابو طالب ورو کنه وی دی اوس پیغمبر ش هغه اوس ډېر خلک داسي کنه چې کله یو انساني یا غریبي یا باز څنګه چې کوم دی سو انسان د خامخا سو ګناګاری لیکن بیا توبه باسي نیک انسان شي نو خلک وي کنه وې ته به اوس لا ګورا کنه نو دی هم داسي وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا او ظالمان ویلو مسلمانانو ته وی تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مسحورا مگر د یو سړي مسحورا مجنونا چاغه مجنون دی نعوذ بالله نبی اسلام دای کړه یادو دا دی ونه شوی یا مسحورا تاسو دې یو جادوګر چاغه جادو والا دی په خلکو باندې اثرات کوي او تاسو جادوګر په روان یې نو کله به کاهن او توی کله به شاعر او کله به جادوګر وي حالانکه تک خلکو به صادق وي امین به وته وي تسلیح کالو پورې رښتینی امانتدار او چې کله د قران خبر او کړه د الله د نظام نو به به جادوګر وي او دا نه ونی دی نو الله یو ګور کنه څنګه خلکو له نمونه دي انظر کیف ضربوا لك الامثال وګورا اے نبی علیہ السلام وګورا سوچو کا څنګه دوی بیان کړي او دوی بیان کړي دا د لپاره مثالونه او دا لقبونه نمونه ده لګدي فضلوا بدوی گمراه شوی دي د حق لارنا فلا يستطيعون سبيلا بدوی طاقت نه لري الله وی سبیلا دا غلاره حق طرف ته کوم لار نه مومي په خپل ته رو ګذر الله وی هغه د روښ شوی دی ها په خپل گمراه دي تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا دا دویمه رکوع د سورۃ فرقان دا غي خلاصه بس مسله د رسالت چې الله پاک نبی علیہ السلام پیغمبر را لګل نور انبیاء علیہ السلام الله پاک راغی نو که الله پاک وختلې وینو دوی خو باغ یادې الله تعالی باغونه درګړې باغونه بلکې الله دام کوي شو ها ته جنت نه باغونه انته کې دې دنیا ته د نبی علیہ السلام د بار راوړې وي هغه حور او هغه بنگلې دلته کې ول حاضر کړي الله په دې قادر دی او الله به اصل کې دا وخت پاتې او وخت لا یقي اصل کې د قیامت فکر وسر نشته قیامت منی نه کنه نو الله په مولا څخه اور تیار کړی دی هغه اور چې بیا د لری نه چې کوم دوی نه کنده دوزخیان جهنميان دوی نه دا دوزخ نو دوی ته بسخ وسی دا دوزخ سمعوا لها تغيظا وزفيرا دا دوزخ چې دوی ویني ځکه د دوزخ ورستر کې مشته نو دوی به د دوزخ لپاره هغه اوسه چې کوم دی بیا ویني هغه چغې او هغه په زور زور اوازونه هغه دا اور چې کوم دی اوازونه کوي کنه سمې خبرې کوي نو دا رنګ هغه دوزخ الله ته اوسي او د دوزخ هغه فرشته او چې کله باغ تنګ وځينو کې ورتاو کړی شي د خپل شیطانانو سره تړلې شي په زنجیرونو کې او د خپل مرګورو سره نو بیا به د هلاکت چغې وهي چې خدای پاک موږ اوس مړکا او مرګ راواله دوی ته ویل کېږي چې اوس یو مرګ مو غواړئ ها بلا مرګونه وغواړئ خو مرګ اوس نشته تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ډیر برکت والے هغه الله او لوی شان والے پاک ته کاغه وغواړي نو درب کی تا اے نبی اسلام په دنیا کې خیرا من ذالک ورد دغنا دا دوی چې کوم وی کنه باغ او پلانکه او خزانه الله تعالی ورد در کی دا غنا جنات جنتون او باغونه سره په دنیا کې باغونه درکې بلکې د جنت نم تعالی را وستې شي تجری من تحتها الانهار چې بهيږي بداغې د ونو دلان دي هغه نهرونه ويجعل لك قصورا او که الله وغواړي نو درب کې دا د بنگلې څه شي دی
الله تعالی بنگنه نشي درکوي. خدا علما فرمایي په دې کې حکمتونه دي ښا. کله نبی اسلام مالدار دی کنه او بنگلې وی او دا باغونه وی، نو اکثر دې مالدارو خلکو ته بیا دا ډوډیان را غونډي کې خدا ډوډۍ په چګر کې راځي نا مپات پرس ټوله بیا دا را غونډي نو بیا وي زینه قبضه کی بیا دې غریبانو ته به موقع نه ملایي، بیا دا ډوډو د پر جرا غونډي او خوراکونو لپاره کنه. نو بیا به خلکو دا خبرې کولې چې را ددره مرګري خو بس خوراکیان خلک دي. دی وجنه حکمتونه پکې دام دي ها چې الله پاک غریب پیدا کړ. بل دا چې امت غریبانان خپه نشي. نو امت غریبانان چې موږ غریبانان نو سوچ دیو چې دا الله پیغمبر هغه بنگلې منګلې هغه نه لري دي. کله غوښتل نو ورکړې به وي. اګه نبی اسلام غوښتل، نبی اسلام نه غوښتل. نو چې غریبانان سوچو کې چیرې نا غربت چې دي کومه غریبانان پیدا شي دي چلو شو. نو موږ نبی علیہ السلام او نیکان خلک هم چې کوم ډېر غریبانان پکې تیر شي دي. هغه مالدار نه وو. نو الله فرمایي بل کذبوا بالساعه، بلکې دوی دروغجن کړي قیامت نه مانی. هغه فکر وسر نشته. نو اصل کې بس فکر آخرت، خوف خدا او فکر آخرت دا خو لوی دغه دی کنه د انسان لپاره چې دا الله یې راوږي او د آخرت فکر به چا سره وي. نو بس بیا هغه ګډې وړې نه وي، بیا هغه تیارې کوي، بس وخت نه خرابوي. واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا، الله یې ما تیار کړي دا هغه چې په څو دروغجن کې قیامت، نو دا غوې لپاره ما تیار کړي سعيرا سخت پورو. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فهغه وخت چې دغه دوزخ وویني دا کافران د لرې ځایونه وویني د ډېره په آخره به وي. تفسیر قرطبي لیکي تقریبا د 500 کالو هغه مزل به پکې لاوي، خو چې دومره د لر نه وویني نو سخت په غوسه کې به دوی ښه. او دا رنګ هغه فرشته په دوزخ کې کوم مقرر دي دا عذابونه لپاره، نو چې کله هغوی دوی ویني سمعوا لها تغيظا وزفيرا، نو دوی به واوري نو دوی به وویني د هغې دوزخ لپاره د هغې فرشتو لپاره غوسه او هغه په زوره اوازونه وزفیره هغه چغې خوټکېږي به او سمې چغې به وهي اوازونه به کوي. الله دې موږ ته پناه نصیب کړي. واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، او هغه وخت چې دوی ورته او کړی شي د دوزخ نه باغ تنگ مکان کې مکانا ضيقا باغ تنگ ځای کې ورته او شي، دغه چې هر دوزخ به هغه خپل ځای ډېر سخت تنگ مقرنین په دې حال کې تړلې شي به د خپل شیطانانو سره او د خپل نور مرګور سره په دغه زنجیرونو کې به تړلې. دعوا هنالك ثبورا، دوی برابري په دغه وخت کې ثبورا هغه هلاکت او مرګ بیا به چیرې اوس هغه مرګ ته نشته چې مړ شو اوس خبره ختمه شوې. نو دوی ته به ویل کېږي لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، مرا بلی تاسو نن ثبورا واحدا یو مرگ وادعو ثبورا كثيرا او راو بلی اغا حلاکتون دیر او دیر مرگون راو بلی که دیر مرگون را بلی خوص مڑکے گئی بوس نا خلاصے گئی نا. او اللہ تعالیٰ فرمائی چې دوی باغونه یادی نو تو وایا چې څوک انکار کوي او کفر کوي بیا خو هغه پر جهنم دی، او چې څوک هغه تابعداري کوي نو هغه لپاره همیشه بیا جنتونه دي. نو په دې کې کم یو غوړه دی باغونه ماغونه د دنیا لا پرې دی، اصل دی آخرت دی. قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون، وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ذالک آیا دغه دوزخ چې دی خیر غوره دی
ام جنت الخلد التي وعد المتقون وكان جنت همیشواری هغه جنت چې وعده کړی شوی د متقینانو سره د پرهیزګارانو خلکو سره دې کوم یو غره دی کار خبره ده چې جنت الخلد او جنت غره دی نو دغه لپاره تیاری وکړي او اوقات مخربوي كانت لهم جزاء ومصيرا دې دغه جنت خلد او دغه جنتونه د همیشواری دا د الله په علم کې او په لوح محفوظ کې د پخوانه دغه جنتونه دي د دوی لپاره جزاء او مغفرة بدلا او هغه ثوابونه دي او بدلی دي او زید ورزو دي دا الله په علم کې بس الله د مخ کې نه دې متقین لپاره دا فیصله کړی دي چې دا د دوی د ورزو ځای وي او همیشه په کې بیا وسیږي ها همیشه 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 نه ختمېدونکې زندگی نو چې دا انسان سوچو کې چې نه ختمېدونکې زندگی ده نو کدا هغه د پاره یو ورځ کم دی یا یو میاش روزي دی یا یو نیمه غنټه تراویو کما او غنټه او باغې لږ منټو باغې غنټه د ما همیشه زندگی هغه ټکی نو بیا چې تبګران نشي لهم فيها ما يشاءون خالدين الله وی دغه متقین لپاره په دغه جنتونو کې به هغه چې دوی کوم غواړي چې څه ته بس ډکیږي ښا نو هغه به تد کې میلاویږي زمیدار به وچر دما خو یو غټه راشه په کار ده نو بس په لږ سات کې به کوم دې دا هغه راشي وشي اپ خوشاله در باغ غنم او دغه ته ګوري چې سبب ته خو هي الله دې دې لپاره باغه کې هغه چې دوی کوم غواړي او همیشه به وي کان علی ربک وعدا مسئولا الله وی دا خبر صاحب پروردگار باندې وعدا مسئولا وعدا دا په وعده چې د الله نه دا غي سوال کړي کیږي یعنی خلک د الله نه سوال کوي کنه خدای پاک موږ ته جنت راکړي موږ جنت الفردوس راکړي الله دا په ما په ځان لازم کړی دا په وعده چې ایمان خلک سوال کوي او دا برزو الله دې زور کوم بدوي دا الله دې موږ ته نصیب کړي ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله او الله فرمایي چې کله الله پاک دا خلک دوباره جمع کی دا عبادت کوونکي مشرکین او دوی دا معبودان دوی دا بوتان یا نور معبودان نو الله پاک ول دوی د شرمولو لپاره هغه دوی هغه معبودان ته وی چې دا عبادتونه کول چا د فرشتو کول او چا د عزیر علیه السلام کول چا د عیسی علیه السلام کول چا د بوتانو کول نو هغه ته وی چې تاسو را خلک گمراه کړو هغه دوی په خپل گمراه شي نو هغه معبودان وی چې دوی هغه معبودان جوړ کړی چې خدای پاک پاکي د تعالی را موږ الله موږ پر دا لایق ندي چې ستانه علاوه بل معبود موږ ولټو او ونیسو نو موږ ستاسو کوم دی خدای پاک عبادت کوونکی ملائکه به وي عزیر علیه السلام به وي نو موږ چرته دوی ته ویلي دي چې زموږ چې کوم دی عبادت کوي او اصل کې تا دوی له خدای پاک مالونه ورکړي پیسې دې ورکړي بچی دې ورکړي او دوی عمرونه دې ورکړي دوی لا دوی پلارانو نه نو دوی باغ مستۍ کې رااله او استاد ذکر او استاد قران او استاد دین ته يرشي او دا په خپل تباشی دي خلق ته او په خپل ځان تباہ کړی دي مونږ ته نه دی ویلي نو دوی ډېر مایوس شي لکه دوی خپل معبودان نه تمه کوله چې موږ په کار برابر ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله الله وی فاغ ورځ فاغ وخت چې الله براجمه کې دوی دا عابدین دا مشرکین او هغه چې دوی عبادت کوي دا الله نه علاوه دوی دا معبودان به مراجمه کی فیقول قد الله فرمایي د دوی هغه معبودان ته انتم اضللتم عبادي هؤلاء چې آیا تاسو گمراه کړو زما بندگان چې دادي دا تاسو گمراه کړو تاسو ته ویل چې زموږ عبادت کوي ام هم ضلوا السبيل او كانت په خپل روکه کړی ولا راحتا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا وی با هغه معبودان د دوی چې خدای پاک تعالی را پاکی دا معاذ الله یعنی دا چې تکي دي شي خدای پاک ته پاکي تاسو شریکان کوم دي ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء
لایق نو زمون لپاره نمو صدا خبر لایق نه و او ممکن نه چې مونږ ونیسو ستانه علاوه سو اولیاء او معبودان ستانه علاوه خدای پاک مونږه ځان نه بل معبود لټولې وي دا خبره د کېدو و دا خو بالکل لایق نه و مونږ گمراه کړی نه دي ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر لیکن خدای پاک ته دوی له فائدہ ورکړي وا او دوی پلارانو نیکونو لا دا مالونه او سره د چا بچي وو دا جیداتونه وو حدود عمرونه دی ورکړي نو دوی نه چې کوم ځان وکړو او په لوی کې تکبر کې رااله په نافرمانی کې رااله لکه چې انسان سره دا خوشالۍ مشالۍ کنه دی بیا په تکبر کې راځي حتا نسو ذکر تر دې چې دوی ير کړي او دوی پرې خو ستا هغه ذکر ستا هغه دین او ستا نظام او قانون او قران پرې خو وکانو قوما بورا او دا داسې قوم چې تبا حال خلق دي دا تبا حال خلقو په دنیا کې ان دوی هغه تبعیض کار شي او هم تبعیض کار شو وکانو قوما بورا بور جمع د بائر تکنه او هلاکیدون کو خلقو ته چې دا هغه هلاکیدون کی خلق دي دا تبا شو نو بیا به الله تعالی هغه عابدین او د مشرکین ته ووي چې ګوره هغه خپل معبودان هم تاسو دروغجن کړی تاسو په هغه خبرو کې چې تاسو ویل موږ معبودان دي موږ له سپارښي کوي نو اوس څنګه تاسو طاقت نه لرئ د عذاب ته منع کولو چې ځان نه عذاب اوس لري کوي او نه ځان سره امداد کوي شي د یو بل سره امداد کوي شي او چا چې ګرم کړی وي شرک کړی نو لوی عذاب به اوس ورکوم کفر چا کړی نو همیشه په دوزخ کې او دوی دا خبره کوي چې را زه خو خوراک دی د پیغمبر بازار کې ګرځي الله انسان مخکې چې ما کوم انبیاء علیهم السلام را لګري هغه خوراکونه کول انسانانو د انسان د هدایت لپاره انسان برازي هغه خوراک کوي د ضرورت لپاره بازار ته پکې تلل خو الله پاک وجعلنا بعضکم لبعض فتنه بعض خلق الله پاک د نور لپاره فتنه امتحان ګرځولې پیغمبر چې کوم د خپل امت لپاره یو امتحان دی چې ورګه داخله په ایمان راوړي کنه راوړي کوم چې دا خو د مو په شان انسان دی او دا خو د مو په شان خوراکونه کوي او دا امتیان د پیغمبر لپاره یو امتحاني چې ورګه دې کوم دی هغه مخالفت کوي چې دې صبر کوي به نه کوي دا رنګه څوک مؤمنان دي څوک کافران دي مؤمن د کافر لپاره امتحان دی کافر د مؤمن لپاره څوک بیماران دي څوک روغ دي روغ څنګه دی هغه د بیمار د لپاره امتحان دی چې ورګه دې په خپل بیماری صبر کوي کنه کوي او بیمار چې د روغ د لپاره امتحان دی چې دې په خپل روغوالي شکر کوي کنه کوي مالدار د غریب د لپاره او غریب د مالدار د لپاره الله پاک دا چې کوم دارنګ عالم د جاهل لپاره امتحان دی چې دا جاهل خلک او ناپوهه خلک د عالم خبره منی په قدر کوي کنه کوي او بل طرف جاهل د عالم لپاره چې وګړه جاهل خو بل جهان نه کار اخلي چې دا عالم سره سم عمل کوي چې دیو ته الله دین بیانې کنه سبق یې سره دا ټول امتحان شروع دی چې آیت صبر کوی کنه او الله دې عالم ما بیا به دغه بدلی بیا ورکوما نو الله فرمایي فقد كذبوكم بما تقولون الله باغ عابدین تاغه مشرکین ته وجه په تحقیق سره دغه خدایانو تاسو دروغ جن کړی په هغه کې چې تاسو کومه خبرې وکولې چې دا زموږ خدایان دې موږ له سپارښت کوي وما تستطيعون صرفا ولا نصرا فتل طاقت نه لري صرفا د عذاب د اړولو ځان هغه عذاب اوس پر خو اړوي نشي ولا نصر ان د امداد کولو چې ځان سره امداد وکړي د بل سره امداد وکړي ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا او هغه څوک چې شرک کوي تاسو نه چې څوک تاسو کې کفر کوي ظلم کوي شرک کوم دی او کفر لوی ظلم دی نو چې تاسو کې څوک ظلم کوي او کفر کوي دا نه نور ګناهونه کوي نذقه عذابا كبيرا من وسكو اغد عذاب لوی
وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق. الله ایمان نور علی گری ستانه مخی اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو قسم د پیغمبرانو نا الله وی هر پیغمبر چې ما را لګره نو مگر هغه به خوراک کو الا انهم لا یاکلون الطعام مگر په دې حال کې چې بشکه او به خامخا خوراک کو انسانانو کنه ضرورت لرو ويمشون في الاسواق او ګرځیدل را ګرځیدل په بازارونو کې د حاجاتو لپاره بازار ته بدلل دا څه عیب کو نه دی بلکې بعض علما وی چې کم خلک بازار ته نه دي د تکبر د وجنه دا ګورې عیب دی چې سره بازار ته نه دي بخپل کنه او ځانو ته لږ دغه ښکاری چې دا اوس بازار ته سما نو دا خو الله ما پیغمبران چرالې کړیو نو ټول انسانانو خوراک پنګاو بازار ته منځ ته ضرورت لپاره بدل نو دا څه عیب نه دی چې نبی علیہ السلام یا خوراک کوي او یا بازار ته دي وجعلنا بعضكم لبعض فتنه الله ما ګرځولې بعض استاسو د نور بعض بار امتحان بعد کسان د نور لپاره امتحان روغ د بیمار لپاره بیمار د روغ لپاره لکه مخکې تیر شو اتصبرون چې آیات صبر کوي او کنه صبر نه کوي دا امتحان دی ها وکانا ربک بصیرا او دې پروردگار تا لیدون کې او عالم الله ما ته ټول بیا معلوم دي بیا به دغه مطابق بیا بدلې به صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. دا د سورة فرقان دریم رکوع شروع شولا نو لسمه سپاره مو سره شروع کیږي. نو په دې کې الله پاک د قران کریم په باره کې څه خبره ده کوم دې هغه صفایي کوي. لکه دې بلا شبهه وی شکونه به چیرې نور کتابونه خو چې کوم دې په یړ باندې نازل شي او قران کریم چې کوم دې لګ لګ نازلېږي نو کله دا الله کتاب وې نو د نور کتابونو په شان په یړ باندې نازل شي وي نو الله پاک وګي دا خبره کوم دې واضح کوي چې دا خو بس الله پاک واخه دا هغه اختیارمند دی او مختار بادشاہ دی که په یړ او کتاب نازلې او کو لګ لګ نازلې او د مقصد پکې او حکمتونه پکې د خلکو هغه هدایت دی. نو الله تعالی فرمایي چې کم خلک د الله د ملاقات نه یریږي نه او دا غي امید نه کوي نو چا به ویره ملائکه چې کوم دی نازل شي ولې نه دي چې مونږ ته خبر راکولې چې دا پیغمبر چې کوم دی حق دی رښتینی دی یا مونږ په خبره چې کوم دی خپل سترګو الله ولینو چې الله پاک مونږ ته خپل وګړي چې دا ما پیغمبر دی. نو الله پاک فرمایي چې را دوی چې کوم دی په دوی کې غټ تکبر او لوی موجود ده چې دا الله پاک د لیدلو او د ملائکو د نازلېدو خبرې کوي نو دا خو دوی ته ځان ډېر اوچت خلق کاریږي او دا ډېر سرکشه د نافرمانی خبرې دوی کوي. او الله تعالی فرمایي چې کله بیا ملائکه ویني کنه اوس ملائکه غواړي چې کله ملائکه ویني نو بیا به ویني چې دا عذاب دې خدای پاک موږ کومه منع کی او موږ خدای پاک دې نه اوس بچ کی. او الله تعالی فرمایي چې دا کوم کافران چې کوم نیک عملونه کوي په دنیا کې نو دا بوله ټول چې کوم دې بس لکه دوری په شان دې دا بوال وتی یعنی بالکل دا په کار نه راځي. او جنتیان چې الله پاک هغه غوړه دي د زید قراری په لحاظ سره الله وی هغه خولي زین دي د وسیدو
او ابو زید آرام زید قیلولی الله پاک غړي خولي زینه دي او بیا دا غنه پس الله پاک فرمایي چې کله نو قیامت ورځ د اسمانونو چې کوم دی وچوي او دا راغون شي دا غنه پس ورته وریه په شان ته کوم دی یو شی راشي دا الله پاک تجلیات او تکیبی او بیا ډېرې ملائکې د حساب کتاب لپاره چې کوم نازل شي او الله تعالی فرمایي چې حقيقي بادشاہي بیا په دغه ورځ الله لپاره وي اوسم بادشاہي د الله ده لیکن الله پاک د خلکو له اختیارات ورکړي دي بادشاہانو لا گورنرانو لا د خلکو له اختیارات ورکړي دي بیا به حقیقتا او ظاهرا بادشاہي طرف دی یو الله او په کافر باندې ډېر سخت دی او دا کافران ظالمان او بیا ډېر ارمانونه کوي گویا کې په لاسونو باندې بچکونه لګي چې ارمان دې مونږه د پیغمبر لار خپل کړې وي او مونږه غفلان کې چې کوم خپل دوست نه وي ګرځولې هغه شیطان او یا خپل نافرمانه مرګري مونږ راو سره دوستانه نه وي کړې لکه چې دې شیطان او دې مرګورو مونږه د الله غدین پاتې کړو او الله تعالی فرمایي چې شیطان دې دا ډېر پرې خودون کې دی بیا انسان نه چې کله انسان باندې عذاب نازلېږي کنه نو بن هر خدای داوی کوي چې ستا مرګره مو بچ پدې کما لیکن چې بیا په انسان باندې عذاب نازلېږي بیا شیطان دې تختی پکار بیا نه راځي او دا رنګ نبی علیہ السلام په دنیا کې دا فریاد وکړ چې خدای پاک دې خلکو دا قرآن پرې ایښی دی آخرت کې هم داسې فریاد کوي چې خدای پاک دې ته ما قرآن پیش کړو لیکن ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا چې دا قرآن دوی پرې ایښی نو چا خو د سره ډو مننه دا د قرآن پرې ښودل دي یا که چا منلی و خو لیکن د هغې الفاظ یې نه زده کول د هغې تلاوت یې نه کوو دا هم د هغې پرې ښودل دي یا که چا تلاوت یې کوو خو د هغې په مطلب یې ځان نه پوهه کوو دا هم د قرآن یو قسم پرې ښودل دي یا که په مطلب یې پوهه خو لیکن عمل یې پرې نه کوو د هغې نظام باندې چلېدل نه په هغې فیصلې نه کولې دا هم ګوره یو قسم د قرآن کریم پرې ښودل دي الله تعالی فرمایي وقال الذين لا يرجون لقاءنا وی آغا خلق چې څوک امید نه کوي زما د ملاقات او دا غینه یریږي نه د الله د پیشۍ نه لولا انزل علينا الملائکه او نرى ربنا ولې نازل کړي شوی نه دي په مونږ باندې ملائکې چې مونږ ته دا خبر راکړي چې دا پیغمبر دی او دی رښتینی دی او یا ولې مونږ نینو خپل پروردگار ان الله پاک دې مونږ ته ځان وکړي او مونږ ته په خپل خبر راکړي چې دا زما پیغمبر دی دا بیا د وی وی کولی الله وی لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا خامخابت اکی سره دوی تکبر کړی دی په خپل نفسونو کې نه په خپل لکه ځان ته ډیر اوچت ښکارېږي نو چې د ملایکو او د الله د ملاقات څخه کوم خبرې کوي چې الله مونږ ته ولې نه ښکارېږي مونږ ته په خپل ولې نه وایي نو الله وی ځان ته ډیر اوچت ښکارېږي دوی ته او دوی سرکشی نافرمانی کړي په نافرمانی لوی سره یوم يرون الملائکه لا بشرا یومئذ للمجرمین الله په هغه ورځ چې دوی ملائکی وویني د قیامت په ورځ دا رنګ د مرګ په ټیم کې نو الله فرمایي نبوي خوشحالي زیر او خوشحالي بنئ په دغه ورځ د مجرمانو لپاره او دا رنګ د ملائکی به وي چې مجرمان لپاره خوشحالي نشته اوسه ويقولون حجرا محجورا او وی بدا خلق چې موږ د الله نه سوال کوو چې وګرځي دا عذاب په موږ باندې منع کړی شوی حجرا محجورا نو اوس خو د ملائکو د دې خبرې کوي چې کله بیا ملائکی ویني د عذابونو نو بیا به وایي موږ د الله نه سوال کوو چې دا عذاب په موږ باندې منع کړي ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل الله وی زبقستكم هغه چې دوی کوم عملونه کړی نیک دا کافرانو خو نیک عملونه باندې کوي چې موږ له بګینی په کار راشي حالانکه ایمان پکې نه وي نو الله دې باغې تقصتكم ان هغه ټول عملونه بوله چې کوم ځای کما فجعلناه هباء منثورا پر او بغیر دوما د دوی هغه نیک عملونه
لکه د دوړې شیندلې شوي په شان دي څنګه چې دوړه بس وشیندلې شي او خوره وره شي ختمه شي بالکل نو چونکې دوی کې ایمان نشته د دوی د نیک عملونه دا ګوره هلته کې په کار نه راځي او الله تعالی فرمایي چې دوی د دې نیکانو خلکو پورې خنداګانې کوي حالانکه هغه جنتیان دي هغه د دوی نه بهتري اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا الله وی خواندان د جنت په دغه ورځ هغه غوړه دي په اعتبار د ځای د ټیکاو مستقرا کله د ټیکاو ځای دی الله دې موږ ته نصیب کړي واحسن مقيلا او زیات کلی وي په اعتبار د ځای د آرام او ځای د قیلولې تخولي د آرام او د قیلولې ځای دی جنت ويوم تشقق السماء بالغمام الله یاد کې هغه وخت چې وشلي کې د اسمانونه په وریاد سره ان اسمانونه وشلي کې نه وریاد شان دی با راځي کې د یو شی به وي هغه بل الله تجلیات او حساب کتاب د پاره به الله تجلی کوي ملائکه به پکې وي او عمل نامې به سره ونزل الملائکه تنزیلا او نازل بکړي شي ملائکه په نازله ولو سره د حساب کتاب لپاره الملك يومئذ الحق للرحمن الله بادشاہي په دغه ورځ حقيقي بادشاہي هغه د رحمان لپاره ده وسم بادشاہي په حقیقت کې ده الله لیکن په ظاهر کې خلقو له اختیارات ورکړي دي بادشاہي ورکړي بیا به الته کې په ظاهر کې بادشاہان هم نه وكان يوما على الكافرين عسيرا الله ويبدغ ورسخت بكافران باندې ويوم يعد الظالم على يديه او باغ ورزو چې چکونه بلګي دا ظالمان په خپل لاسونو يقول ويبا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا چې افسوس ته هلاکت دې مالره او مالا افسوس ته کاش کې ارمان دې چې مانی ولې وې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره د جنت غلاره می د پیغمبر خپل کړې وې ایمان می راوړې وې نو بیا به افسوسونه کوي ارمان وکي یا وایردا اے هلاکت ته افسوس ته لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا چې ارمان دې چې ته چې منی وی نیولې ما پلان کې خلیل خپل دوستو بیا بوجره ارمان دغه پلان کې نه دی دا شیطان او دا هغه پلان کې سره هغه پلان کې لیډر هغه نه پرمانه چې ما دا مرګرتیا نه وکړي ارمانونه بیا کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لار مې خپل کړې وې د نیکانو مرګرتیا مې کړې وې لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني خامخا په تحقیق سره د شیطان او د پلان کې د گمراه کړو ما د ذکر نه د الله د قران نه او د الله د دین نه پس هغه نه د الله غ ذکر ما تراغلو ورغه پلان کې کوم دې گمراه کړو و ما او الله فرمایي وکانه الشیطان للانسان خذولا او دې شیطان د انسان لپاره پرې خودون کې بیا انتکار نه راځي وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا او ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې نبی کرام دا فریاد کړو په دنیا کې ویلو او په آخرت کې هم وی چې اے زماره با بشک زما دې قوم نیولو دا قرآن کریم مهجورا پرې خودلې شوی چې خدای پاک دا قرآن دا نظام ته را لګړو زما په ذریعه سره وګوره دې خلکو نه منو چاړو مننه چا تلاوت نکو چا معنا نه زکولا چا په عمل نکو وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الله ودارنګ ما ګرځول د هر پیغمبر لپاره دشمنان د مجرمانو نه یعنی صبر وکای مقابله وکيږي هر پیغمبر چې کومه مقابله خلکو کړي وي انسانی شیطانانو جنی شیطانانو وکفا بربک هادیا ونصيرا کافر پروردگار تا ہدایت کوونکے او مددگار الله تعالی پر کافی ما وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة نور نجکم دے
هغه موانع رکاوټونه د الله د نور هدایت نه هغه پیدا نه حاصلې لکه دا غوی پکې شکونه یې یو شک پکې دا و د یهودیانو به وي قریش به وي دا قرآن کریم په یړ ول نازل شوی نه دی نو الله پاک فرمایي چې کذالک لکه دوی چې دا رنګ ول نازل شوی نه دی لکه د تورات او د انجیل په شان دی په یړ نازل شوی ول نه دی لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك چې وقف فكذلك وکي نو بیا دا مطلب شو چې لکه تورات او د انجیل په شان دی په یړ ول نازل شوی ول نه دی او کنه په لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قرآن په یړ نازل شوی ول نه دی که په دې ودرېږي نو بیا الله پاک كذلك لنثبت الله دې دا رنګ مې لګ لګ نازل کړی دی چې تاړه په کوم نه مضبوطو نه چې لګ لګ بنازلې دو نو بس وخت په نبی اسلام له مبارک هغه سره مضبوطی دو چې ما سره د الله امداد دې ما د وحی راځي د جبرئیل السلام ملاقات وکړي دو او دا رنګ د موقع مناسب بلګ لګ چې کوم دی هغه نازلې دو چې خلکو ته آسان شي خلک په پوهه شي الله یې ما په دمه نازل کړی دی لګ لګ مې نازل کړی دی کې څه کار دی الله وی کافران چې ولې نازل کړی شوی نه په زبان دا قرآن جملة واحدة پیر باندې نو الله فرمایي کذالک دارنګ ما لګ لګ نازل کړی نو ثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا چې موږ مضبوط کو په دې سره چې لګ لګ نازلېږي چې تاړم مبارک په دې سره مضبوط کو او موږ په دمه باندې الله ویلو ستې په دمه په لوستلو سره ورتلناه ترتیلا لګ لګ مې الله وی نازل کړی او ما بیان کړی دی په بیانولو سره لګ لګ نازلېدل او الله پاک فرمایي چې دوی هر اعتراض کوي ناشنا سوالونه الله وی زبولا حقیقي جواب را لګم او خپل بیان بداغه کوم دا دوی اعتراض په ختمو ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الله دوی راتل نکی تا دوی راتل نکی بمثل په یو ناشنا سوال سره یو ناشنا سوال الا جئناك بالحق مگر موږ ته دراتلو په حق جواب سره واحسن تفسير باغذات قولي بيان سره الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم الذي هغه خلقو چې جمع کړي کیږي په خپل مخونو باندې جهنم ته په مخونو باندې روان دي الټا به کوم دي اختیار په بری الله دغه خلق چې دي اولئک شر مکانا واضل سبیلا دغه خلقو خراب دي په اعتبار د مکان سره الله دغه خراب مکان دی بدترین ځای دی دوزخ او ډیر روکون کې دي لارې لاره حق لار ته روکا شوی ده نو کله یو خبره کې کله وی قرآن په یړ ول نازل شوی نه دی ستاسو سره کار دی او عمل کوه ایمان په راوړه ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا دا سورة فرقان سلورم رکو نو بس حاصل دغه کتاب الله دا مسله واضح کول دي چې الله په کتابونو ما مخکې را لېږلو نور پیغمبرانو ته او دا غي سره سره پکې تذکیر به ایام الله کې هغه واقعات هم پکې را یادې الله به خامخا تحقیق ما ورکړو موسی علیه السلام د کتاب تورات وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا ما ګرځول دا غسر رور دا هارون علیه السلام الله ما غر دوله وزیر امدادي هغه سره معین وزیر چې کوم دی امدادي ته وی کنه وزیر ته چې د امداد کی د بادشاہ سره د مشر سره نورور سره امدادي نو ته مشرو الله غم پیغمبر وقلنا اذهب الى القوم الذين كذبوا بآياتنا الله فرماو ته ویو چې دواړه لار شي هغه قوم طرف ته چاغو دروغجن کړي زما آیاتونه او زما غ دلایل عقلی د توحید څخه دلایل دي دغه فرعونیان هغه نه مني د الله د توحید غ دلایل نو دغه خلکو تلار شي نو لاړه وتا بیا هغه دروغجن کړو نو الله وی فدمرناهم تدمیرا فساغه ما هلاک کړو په هلاکولو فرعونیان ټول هلاک شو ولس لاګه خلکو دا ګورډیر له عبرت خبره ده چې ځان ته بادشاہ وي او ډیر ولس لاګه خلک الله تبارک
وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم الله ما هلاك کړو قوم نوح علیہ السلام هغه می غرق کړو تبا کړو چې هر کله هغه تکذیب کړو د پیغمبرانو نو الله ما هغه غرق کړو طوفان پر راغی کنه لکه چې یو پیغمبر نه منل دا لاري لکه ټول رسول او ټول پیغمبران نه منل لکه خبره یو ده ټولو چې دا الله نظام نو الله یو پیغمبران دروژن کړو یو پیغمبر دروژن کړو نوح علیہ السلام والله په ټول پیغمبران دروژن کړو وجعلناهم للناس آیا ما ګرځولي هوی او دا غوغه غرقیدل الله دې خلقو لپاره نه ما ګرځولي وا واعتدنا للظالمین عذابا الیما او ما تیر کړه ظالمان پر عذاب دردناک دا خو دنیا غ عذاب کنه الله وی اثر عذاب ورال تګی وعادا وثمود الله ما هلاكوا عادیان او ثمودیان واصحاب الرس او خاوندان د کچکوی رس کوم دی کچکوی ته وی نو د کچکوی خاوندان هغه اوسیدون کې سوکو دا په ثمودیانو کې هغه باقی خلکو ثمودیان قوم الله تبا کړو سکسان پکې لا باقی وو هغه د اصحاب الرس وی بعد یې وجه د شعیب علیه السلام قوم دی لکه یو کچکوی نه چاپیره دی په پاتې کېدل او بس هغه کویه چې کومه سره د دوی نه بس په دوی ټول پکې ورډوب شو سره د دوی د کورونو وروخه د ښکته مګه کې دن نشو دغه اصحاب الرس دي څوک ویني چې رس یو کړي او باقي وي خپل پیغمبر شهید کړو نو الله دې تبا کړو مختلف اقوال په دې کې راغلي بعضی وی چې دا په آذربایجان کې ابن عباس سے فرمایي تفسیر قرطبی ذکر کړي چې آذربایجان کې یو قوم خپل پیغمبران شهیدان کړو نو ونه چې کوم دې وجه شوي پسونه نو دولګنا د تند نه دام رشي وي اصحاب الرس دغه وي بعضی په دې وی چې دا یو قوم چې الله د پیغمبر را لګره نو د الله د پیغمبر اړو وخوړو الله پیغمبر اړو وخوړو هغه سړي پرو په شان دي دا مختلف تغریفو کې د الله پیغمبر چې کوم دې په کوی کې بند کړو نو الله به عذاب راولې دو دا الله پاک هغه پیغمبر بیا را اخلاص دا مختلف تاریخ لیکلي دي کنه الله ما هلاک کړو خاوندان دغه کچکوي وقرونا بین ذالک کثیر او ما هلاکړو جماعتونه د دې په میت کې ډېر وقو الله باب قومونه می هلاک کړی وکلن ضربنا له الامثال الله دا ټول ما يرولیو او ما بیان کړو ټول دا مثالونه او مضامین نو دا الله بیان کړو په ناشنا طریقې وکلن تدبرنا تدبیر او دا ټول ما هلاک کړو بیا په هلاک اولو او الله تعالی د مکه د خلقو باغ کلو تیریږي چې باغ د ګډو باران شیو د لوط علیه السلام په قوم یادي چې دوی شام ته دی راځي نو هغه علاقه باندې دوی تیریږي نه دوی دې نه ده هغه کندرات او هغه نخې دې نه دي الله پاک ویلي دې خو اصل کې دوی سره دوباره ژوندون فکر نشته چې عبرت حاصل کی ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء الله يخامخو دا کې دوی تیر شوی دي د مګې د خلک په هغه کولو چې په وی باران کړه چې خراب باران د ګټو باران په بیا شي افلم يكونوا يرونها الله پاک وی آیا بس نه دي دوی چې دوی هغه اینی هغه کلیو دا هغه نشانات چې کله سفر کې شام ته دي دي بل کانو لا يرجون نشور بلکې دوی امید نه کوي چې دوباره جمع کېدلو اصل خبره ده چې انسان سره فکر آخرت نه کنا نو بس بیا نافرمانی کوي واذا راوك يتخذونك الا هزوا او باغه وخت ځکه کافران تا ویني اے نبی رسول الله نو دوی نه دي چې تعالی را مگر ټوکی کړي شوی ان تا پر ټوکی کوي او دا سی وی اهذا الذي بعث الله رسولا چې آیا دا وکسته چې را لګره دلرا الله پیغمبر دای پیغمبر کړي وی دي بل یو سردار چې کنه پیغمبر کېته ولنا دا غریب سره او دوی دا خبرې کوي چې دا کومونږ په خپل زړه طریقه باندې مضبوط یو او د خپل فوتانو مودانو په عبادتونو باندې
کني ته کوشش وکړو چې موږ دا غي نه لري کی او موږ گمراه کوي خدا خو موږ چې کوم دې په خپل ضرورت طریقو باندې وي مضبوط پاتې شو دا خبرې کوي الله به پته بوته ولګي ښا ان کا دل یذلنا عن الہتنا او دې کافرانو به دا خبره کوله چې شان الله خبر دا دې نږدې او دا پیغمبر چې خامخا موږ بیلاری کی د خپل خدایانو دا عبادتونو نه لولا ان صبرنا عليك چتمونگا هغه ثابت قدمی نه وکړي او موږ ټینګ پاتې شوی نه پاغي عبادت کاغه خپل خدایانو انده موږ چې کوم ټینګ دی پاتې شو او پاغي لړو گمراهو پاغي لړو طریقو باندې یادي کني وی ته موږ گمراه کړو بیلاری کړی ویو الله فرمایي وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا او زرد چې په معلوم کی چې کله دوی عذاب وویني چې څوک من اضل سبيلا چې څوک هغه بیلار دی څوک رکون کې دلار دی من اضل سبيلا چانه لار روکا شوی دا چې دوی نبی له سلام ته بیلاری وي چې دا خو بیلار دی الله په پته وته ته ولګي چې بیلار څوک ارأيت من اتخذ الهه هواه الله وی خبر راکا الله وی نبی علیہ السلام تعالی پاک وی چې څوک د خپل خواهش په روان دي نو ته چې کوم دې پاګه مقرره دي چې خامخا سیده لار ته راولي او کله تاسو ګمان دي چې دوی کې نسا خبري اوري دوی په حقیقت کې نه اوري دا غاڼه دي یا ساده خیال دي چې دوی پوریږي الله په ګدان نه پوریږي دا لیونی دي ښا هغه دا د زناور په شان دي څنګه چې زناور خوراکونه کوي او سکل کوي آخرت فکر سره نشته دا رنګ دا کافرانو دا نه فرمانه بلکې الله پاک د زناور نن زیات کم دی بیلاری لکه چې زناور بیا مکلف نه دي دا غوډه طرف نه خو دا الله تر طرف نه خو هغه ته حقوق نشته چې په دې قانون بچلېږي أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا الله خبر رك أغصب جاغني ولا يخفل خواهش لرا خفل خدای خواهش په روان دي لاغې نه خدای جوړ کړي نو الله وی آیا پس تب شی په هغه باندې وکیلا نگرانو الله پاک نبی رسول الله ته وځ تب هغه نگران شي تب هغه حفاظت وکي د خواهشاتو نه به منع کی هغه د خپل خواهش نه خدای جوړ کړي دي ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون او کنه دا ګمان کوي چې اکثر د دوی او رسا کلام او یا پویږي صاحب خبره باندې ساده ګمان دي الله پاک دوی ناوري په حقیقت کې دوی نه پویږي انهم الا كالانعام ند دوی مگر پشان دي چار بیانو دې زناور پشان دي بے فکر د اخرت نه بل هم اضل سبیلا بلکہ اللہ پاک دا کافران چدی او دا ناپویا خلق اضل سبیلا زیاد رکون کی دلاری دی زناور نم اللہ پاک بدتر دی لکہ انسانان مکلف دی دا اللہ را طرف نزوی دا حکم قانون دا غلے دی او زناور دا خود قانون نلے را غلے چاگا بگین پاگے چلی گی زناور نم بل زناور چې د کم کار د پاره پیدا دی کنه نو هغه کار خو غتی کنه او دا انسانان چې کم کار د پاره پیدا دي دا الله نظام به مني چې څوک هغه نه مني نو زناور نه بدتر شک نه شي علم تر الى ربك كيف مد الظل د پنځمه رکوع خلاصہ تسبیح د مسلې د توحید چې دوی په توحید کې شکونه کول ما الله په دې خبره صفائی کی دلایل به پیش کړي چې دا سورې چاوځت کړي دي دا ساره غرمه بوله سورې کوم دی یو طرف دی بیا ماسپخین بل طرف شي بیا ورو لنډيږي یا د نور د خطو پورې دا سورې چې دی دا چاوځت کړي دي الله دې کدا ما غوښته نه همیشه بیا سورې وي په ځای باندې به ولاړ وي او نور ګوره الله پاک په دلیل ګرځولې چې څومره نور راخیږي
دومره سورې لنډېږي الله وی بیا هغه سورې را غونډو ما دا کوم خوا لاړه دا سورې سوچ وکړئ که نه وي او الله هغه ذات چې تاسو لپاره شپه یو قسم لباس د کپړو څنګه چې په کپړه باندې انسان پټي نو په شپه کې انسانان پټي تیاری ګرځولې خوب چې کوم دی الله پاک راحت ګرځولې دی خو خوب نه وي که نه نو څومره تکلیف او دا ورځ چې کوم الله پاک وخت چې کوم دی د ګرځېدو را ګرځېدو دې لپاره ګرځولې ده دا کارونه بل څوک کوی شي نو د الله توحید معلوم شو که نه علم تر الى ربک کیف مد الظل الله وی تا ندی کتلی اے مخاطبه تا سوچ نه کړي الى ربک هغه قدرتونو د خپل پروردگار ته کیف مد الظل چې څنګه وګت کړي الله پاک دا سورې لکه د نور خطو پورې د سر په ټیم کې دا سورې دی مخه کنه یا دا رنګ د ورځې په اول کې دا سورې وګدي بیا ورو ورو را لنډېږي بیا ماسپښین بیا چې کوم دی اوږدېږي مازدیګر ته بیا اوږد شي ولو شاء لجعله ساکنا الله غوښتلی وی نو دا سورې به یې ګرځولی وی ساکنا همیشه سورې به نه ختمېده بس ولاړ به وکتئ ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا بیا ګرځولی مونږ انور په دې باندې دلیل په دې سورې باندې دا انور چې کوم دی هغې یو قسم دلیل دی چې انور راوخېږي هغه سورې ختم شي دارنګه چې سوره راخېږي بس سورې ختمېږي دا د هغې هغه نښه به یې الله ګرځولې ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا بیا موږ راغونډ کړو دا سورې الله وي الینا خپل ځان طرف ته الله وي ځان طرف ته یې راغونډ کړم یعنې کوم خوا چې زه اراده وکړم به دغه سورې اخوا بوتم دا یې کوم خوا بوتم ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا الله یې بیا راغونډ کړم دا سورې هغه خپل اراده طرف ته کوم فاده اراده وکم بس هغه طرف ته الله وی راغون نکم قبضه یسیر پر راغوندولو لګو راغوندو ما وهو الذي جعل لكم الليل لباسا الله غزاد په تاسو پر شپه ګرځولې په شان د کپړو په کپړه کې پټي پشپم پټي چې خلک پکې آرام وکړي والنوم سبحان الله ګرځولې دا خوب صبات راحت ته ویل کېږي صبات دې ته وایي چې په خوب سره هغه عملونه کارونه بند شي خټ کوونکي د اعمالو وجعل النهار نشورا الله ګرځولې ورځ وخت را پورېدلو وخت را پاسېدلو چې خلک را پیدا شي بیا څوک کم پاتې څوک کارونه پسې دي وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الله غزاد چغرا لګنی بادونه زیر ورکونکي وړاندې د الله د رحمت او د باران نمخ کې د باران نمخ کې مخکې او هواګانې راشي خلکو له زیر ورکي چې باران روان دي وانزلنا من السماء ماء طهورا الله ما نازل کړ د اسمانه طرف نه اوبو پاکونکي طهور اوبو پاکیم دي په خپل او بل شي پاکي لنحيي به بلدا ميتا لپاره دې موږ جمدې په دغه وګو سره راشي بلدا ميتا هغه زي وجه الله یغو وچ مکانات او وچ زینا وچ اسمګي اپر جمدې کې ما هغه راشنه کما ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا او د پاره دې موږ وسکو دغه وګو پچار پایانو او پټیرو خلقو مما خلقنا په دې حال کې چې دغه چار پایان او دغه انسانان د هغه نه چې ما پیدا کړی الله پاک زما په مخلوقاتو کې چې کوم مخلوقات دي الله پاک په هغه مخلوقاتو کې په دې چار پایانو باندې وګورم او په انسانانو باندې وګورم چې کوم یې دا باران سره چینو په شکل کې سره ګویانو په شکل کې سره غور په شکل کې ولقد صرفناه بينهم ليذكروا او خامخا په تحقیق الله پاک ما تقسیم کړی دا وګو ادا بارانونه الله پاک ما تقسیم کړی دی خلکو په مېس کې چې دوی نصیحت حاصل کی او سوچو کی کله په یو علاقه باندې باران او کله په بل علاقه باندې باران دا الله پاک تقسیم کړی
دا الله یو نظام دی او دارنګ الله پاک وی دای په قرآن کریم کې د وریځو او د بارانونو دا ذکر راغلی دی ولقد صرفناه بينهم خامخا تاکید در الله پاک بیا بیا ما دا خبره بیان کړی دا چې ان دوی دا خبره الله پاک ما واضح کړی دا په قرآن کریم کې دا بارانونو دا رنګ د وریځو دا خبره ما بیا بیا څنګه بیان کړی دا نو دا ترجمه کیږي ها خدا مخکنه ترجمه بس واضحه ده ولقد صرفناه بينهم خامخا تحقیق الله وی ما دا او په تقسیم کړی د دوی په مینس کې الله په دا اړو ما کله په یو علاقه باران کله په بل علاقه چې نصیحت حاصل کی عقل نکار واخلي لیکن اکثر د عقل نکار وی ناخلي فابا اکثر الناس الا كفورا پس انکار کړل اکثر خلقو الله په دې اکثر خلقو نافرمانو د هر شي نه انکار کړي الا کفورا مگر د ناشکرینا انکار نه کوي ناشکرې دې بډې راخ کړي دي او الله تعالی فرمایي چې دوی ستاسو پیغمبرای باندې راځي الله پاک کله وګورم نو په هر کلی کې پیغمبر را لګي شمه هر کلی کې ولکن الله پاک په آخره زمانہ کې ما دا وغوښتل چې پتا کې د ټول پیغمبرانو غو فضیلتونه راجمع کم د ټول پیغمبرانو او په آخر کې مې صرف ته پیغمبر بس د ټول انسانیت لپاره راولېږلې کني دا کوي چې په هر کلی کې مې پیغمبر را لګلې وي ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا الله کده وغواړم نو خامخا براولېږم په هر کلی کې يرونکې پیغمبر براولېږم والله په دې آخره زمانہ کې ما صرف ته پیغمبر راولېږلی بس آخري پیغمبر چې تاکي ټول فضیلتونه راجمع شي او د خاتم النبیین شي خاتم النبیین او خاتم النبیین فلا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا فتتابداری مکو د کافرانو ودا خبره کول نبی رسول الله چې زموږ د خدایانو یو کال عبادت کوا یو کال موږ استاد خدای کو کله به وی زموږ د خدایانو د صفات وکړه نو الله پاک تابعداري مکه ورته نبی رسول الله تابعداري نه کوله خدا مونږ ته په حقیقت کې وی چې د کافرانو ورته تابعداري مکه وی الله وی تابعداري د کافرانو مکه وا وجاهدهم به جهادا كبيرا او جهاد وکړو د کافرانو سره به په دې قران کریم سره جهادا كبيرا په جهاد لوی سره الله دا قران بیانوا دا یو جهاد دی ګوره ها دا دینی مدرسې او دا مکاتب او وړو دې څوک سبقونه وي ترجمه کوي او په صحیح طریقې سره د دین کار کوي اخلاص سره دا ګور لوی جهاد دی لوی مهنت دی نو الله په قران کریم سره جهاد کوا او دا نظام خلقو ته بیانوا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج دا الله په قدرتونو ذکر کوي چې الله غزا ته جاغه جاری کړی دی البحرین دو قسمه دریابونه دي یو په تروی دي او هم سی ذل کی جسکی سوګو تند نه ماتي او هغه بل خوګ دی یعنی تریونه دی او تند ماتي نو ګور کړه دا دو دریابونه یو ځای شي ډیر حدا پورې ا د یو بل تر غړیږي نه د یو بل تر یو ځای روان وي دا ډیر ځای نشته دی په دنیا کې چې سپینی او توري او یو بل سره یو برغه رواني وي باغې تورو کې طوفان وي او باغې سپینی کې طوفان نه وي هغه سپینې خوږې وي او کنده ماتي هغه تورې تروي وي نو دا د یو بل سره ګډېږي نه په دې کې پټه یو پرده ده د الله په قدرت سره دا ډېر ځای نشته په بنګال کې او کلکاتا کې او دا ډېر ځایونه په دنیا کې الله فرمای وهو الذي مرج البحرين الله غزا ته چاغرا خوشی کړی دي دوه قسمه سمندرونه دریابونه نږدې روان یو بل هذا عذب فرات دا یو الله وی خوب دې ډیر خوب دا مطلب چې تند ماتي وهذا منح اجاد اذا بل تریو دې ډیر تریو سم سي ذل کوي سم شوم دي سي تند نه ماتي بلکې تند سي واقعي وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا الله ګرځولې د دې دوړ په مين کې یو پردا
وحجرا محجورا او یو پرده چې هغه پټه د سترګو نه خلک نه ني پټه بس د الله په قدرتونو یو پرده ده پکې یو ځای کېږي نه یا دا رنګ پرې اٹک کې دا دریابونه دا دریای سیند چې کومې شنی وبدي کنه د کابل دا چې کوم داغه د خړې شان دی وبي ډېر حدا پورې بس یو دی روان یو هغه خړې ځان نه دی او شنی ځان نه دی ایو ځای شي نوري وي وسمه پټه شان دی پکې دی وي هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا الله غدا چې پیدا کړل من الماء د ساس کې د منینا دې په دې ساس کې نه الله ګور خپل انسان پیدا کړ قیمتي او بیا نسبونه ول الله ورکړو دای ماما دی او دای ترو دا او دای مور دا او دای خور دا او دا خرګنۍ دای خر دی او دای خواخې دا دا مختلف دا د الله احسانات دي چې تر نسب ورکو غره خرګنۍ ورکړه الله غزا چې انسان دې نه پیدا فجعله نسبا وسيرا پر الله ګرځول دا انسان نسب والا او خرګنۍ والا وکانا ربک قدیر او دې پروردگار تا قدرت والا نو الله تعالی قدرتونه ارث زمادي او بل خو دا خلک د بوتانو په روان دي او د غیر الله په روان دي ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم او عبادتونه کوي دوی د الله نه علاوه د هغه چې دوی له فائدہ نه ورکوي او نه دوی له ضرر ورکوي دا چې معبودانو په روان دي چې نو له ضرر ورکوي شي نو له نفع ورکوي شي وکان الکافر علی ربه ظهیرا الله دې کافر د خپل رب په نافرمانی کې ظهیرا مرګره امدادي د شیطان الله دا کافر چې دی د خپل رب په نافرمانی کې ور د شیطان امداد کوي ظهیر معنا امدادي او ظهیر معنا متکبر تموي د خپل رب په مقابله کې دا کافر انسان نافرمان انسان متکبر دی وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا او تمغه نه لګره اے نبی اسلام مگر پدې حال کې چې تیر ورکوونکې او يرونکې نو الله به ته يرونکې تیر ورکوونکې په زور باندې په چا باندې ایمان براوړې نه ستانه تاسو په نه کیږي چې پلاکی ولې راوړې نه دی او ورته وایي چې تاسو نه ما څه پیسې په دې نه دی وختي په دې تبلیغ او په دې قران لکه دا خبره بیا تیر شوې ده چې په پیغمبر باندې تبلیغ او قران رسول فرض عین دي او چې کوم شی فرض عین کنه هغه څه ته چانه مزدوري او تنخواه نشي اغسته لکه په مونږ باندې منځونه فرض عین دي چې موږ فرض عین شو نو څه سره ویل کله موږ زاره کوم چې مالا ته تنخواه مقرر کړي دا خبره غلطه ده او یو چې کوم دی چې چا باندې یو شی فرض عین نه نو باغې تنخواه اغسته شي لکه او په چا باندې امامتي چاله ورکول فرض عین نه دي بل څه دی امام شي کنه بل څه دی امام شي په چا باندې مؤذنی بانګ ویل فرض عین نه دي نو د دې وجه نه د امام لپاره تنخواه مقرر کول د مؤذن لپاره تنخواهګانې مقرر کول دا ګور جایز دي ښه کتابونه لیکلي یا یو مدرس یا په سکول کې یو استاد په اسلامیات باندې پیسې اخلي یا په امامتۍ باندې تنخواه او کنه اسی کی دا ډیره بهتره ده الله فرمایي قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وای جن غواړم تاسو نه په دې تبلیغ او په دې قران باندې مزدوري تنخواه په دې نه غواړم البته که په خپل خواخه یو سره خپل خرچه کوي په دین کې او چا سره تعاون کوي الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا لیکن هغه څوک چې هغه اراده کوي او غواړي چې اونې سي خپل پروردگار ته هغه لار د نږدېوالي نو که څوک الله پاک ته ځان نږدې کوي نو هغه د کوم ځان نږدې کوي د دین لپاره خرچي کوي نو کوي دي
إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت الله توکل کو بروسه کو په هغه جمدي ذات باندې چې همیشه د پاره چم دی او په هغه مرګ نه راځي هغه وفات کیږي نه نو په هغه الله توکل کوا وسبح بحمده او پاکي بیانوا سره د حمدونو تعریفونو د الله نه الله پاکي بیانوا د عیبونو نه پاک دی او تعریفونه کوا چې کمالات له ثابت دي وکفا به بذنوب عباده خبيرا او کافر الله پاک په ګناهونو د خپل بندگانو باندې خبردار الله دې خبردار مها چې څوک کوم ګناهونه کوي الذي خلق السماوات والارض اغا الله پاک چې اسمان او زمکه پیدا کړی و ما بینهما فی 6 ایام او هغه چې د دې په میز کې دي په مقدار د شپږ ورځو کې دا خبر بیا بیان شوی ده او بیا الله استوا کړی په عرش باندې چې څنګه د هغه سره استوا برابر والی لایق دی په عرش هغه شان دی برابر شوی ایا ثم استوى بیا هغه غلبم کړی په عرش باندې دا غلبه ده یوازې په فرش او پسمکه نه عرش څومره لوی جسم دی د ټول اسمانونو او د زمکو نه لوی دا ټول اسمانونه او زمکه دا عرش په مقابله کې دا په وړي دي کنه لکه په یو لوی میدان کې یو وړه چې نه ګوتې پرته یو ګوته پرته یو کړای پرته نو الله فرمای هغه الله چې اسمانونه او زمکه او د دې په میت کې چې دې پښپک ورته په مقدار کې پیدا کړی او په عرش هم دا غلبه ده نو هغه الله پاک چې دی الرحمن فاسأل به خبير هغه رحمان دی هغه ډېر رحم والا دی ښا پس تاسو کا د هغه الله مبارکي خبير ته یو خبردار نه د هغه الله مبارکي د هغه چانه تاسو کا چې هغه نه خبردار دی نو علماء چې هغه په خپل الله دی الله چې ځان نه څنګه خبردار دی په ځان باندې څنګه علم دی الله پاک د هغه رحمان مبارک دی الله نه تاسو کا چې الله په خپل کوم تعریفونه خپل کړی دي هغه د هغه تعریفونه لایق دی یا خبيرا دا یو خبردار نه تاسو کې چې جبرئیل علیه السلام دی یا خبيرا یو خبردار نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی په ټول انسانانو کې مخلوقاتو کې د الله نه انې روستو د الله نه پس زیات خبردار او زیات پیجندون کې الله لره هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی الله پاک هغه رحمان مبارک دا خبردار نه تاسو کا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه خبر کی چې هغه کوم صفاتونه والده هغه الله او دا هغه باوجود چې د کافرانو ته ویل شي چې رحمان ته سجده کوي دوی وی رحمان پکې څوک دی موږ هغه ته سجده کوو او په دې خبره د دوی نفرت نورم سیوا شي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ او په هغه وخت چې ویل شي دوی ته چې سجده کوي رحمان ته نو دوی وایي چې رحمان پکې څوک دی نعوذ بالله انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا آیا مونږه سجده وکړو هغه چاته چې ته مونږ ته حکم کوي چې هغه ته سجده وکړو چې ته مونږ ته حکم کوي چې بس سجده وکړو مونږ هغه ته سجده کوو او الله وی وزادهم نفورا او سیوا کی دا ذکر د رحمان دغه کافرانو مبارک نفرت نورم هغه نفرت او غلری والے دیو وی رحمان موږ نه پیژنو او دارنګ وزادهم دا حکم کول چې دوی ته وویل چې الله ته سجده وکړي الله نظام منای نو دا حکم د دوی لپاره د نفرت نورم سیوا کوي وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا هذه اخري رکوع د سوره فرقان شپږم رکوع په دې کې د عباد الرحمن د الله پاک کوم خصوصي نیکان بندگان دي چې دا غوي حجابات نشته هغه نور الهي حاصل کړي دي هغه هدایت حاصل کړي رکاوټونه هغه ته نشته نو دا هغه نیکانو خلقو صفاتونه الله ذکر کوي په دې کې ها عباد الرحمن دې ته ویل الله نیک بندگان دا الله پاک او صاحب ذکر کړی دي علما فرمایي چې ځان په دې باندې تلل پکار دي چې رب مونږ کې د عباد الرحمن د نیکانو خلقو کوم خوونه مونږ کې موجود دي
چې په هغې شکر وباسو او چې کوم را پکې نشته که نه سوچ وکړو هغې ته نو چې کبې کمزورۍ را پکې دي نو چې ځان نه هغه کمزورۍ لرې کړو نو د دې شپږمې رکوع خلاصه بس دغه د الله د نیکانو بندګانو هغه اوصاف الله ذکر کوي چې دوی کې دا کمالات موجود دي تبارک الذی جعل فی السماء بروجا ډیر برکت والده او ډیر پاک دی هغه الله چې هغه پیدا کړی په اسمان کې بروجا لولو ستوري الله لولو ستوري پیدا کړی دي او دارنګه بروجا هغه قلاګانې دي د څوکۍ ځایونه دي ملایکې پکې څوکیداری کوي د اسمانونو حفاظت کوي وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الله پیدا کړی په اسمانونو کې سراجا نور هغه چراغ وقمرا منيرا او روخانه سپومې په اسمانونو کې الله پیدا کړی ان اسمانونو طرف ته دا بر دي دا نور او سپومې په اسمان کې نه دي اسمانونه ډېر بر دي خدا اسمانونو طرف ته دا الله پاک دا نور او سپومې بر پیدا کړی نو دا بل څوک پیدا کوي شي څومره لوی لوی سیارې الله پیدا کړي ستارې دا نور یو ستاره ده د نور نه ګورې غټې غټې ستارې موجود دي غټې غټې ستارې خو سره دا نور چې کوم مونږ ته لږ نږدې دی د هغې نورو نه نو د دې وجه نه هغه مونږ ته واړه ښکارېږي کنې د دې نور نه غټ غټ ګورې ستوري موجود دي او په کربونو باندې او داسې ستوري هم دي که نه چې الله پیدا کړي دي د هغې رڼا ګوره دنیا ته را رسېدلې هم ګوره نه ده دومره لرې لرې دي دا ډېر لوی کائنات دي ښه نو الله فرمایي هغه الله له برکت دی هغه له لویي ده چې دا دومره لوی لوی کائنات یې پیدا کړي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا او الله غزا ته چې هغه ګرځولې شپه او ورځ خلفتن د یو بل نرستو شپه د ورځې نرستو راځي ورځ د شپې نه او دارنګه د یو بل خلاف دي شپه توره ده ورځ چې سپینه ده او دارنګه حدیث مبارک راغلی دا د یو بل خلیفګان دي په دې معنی چې د شپې د نه کسه عبادت پاتې شو نو د ورځې وکړه دا د هغې بدله شو که نه که د ورځې د نه څه وظیفه او ذکر او اذکار او تلاوت پاتې شو نو د شپې وکړه الله ودا الله پاک پیدا کړی لمن اراد ان يذكر دا هغه چا د پاتې څوک اراده کوي چې سوچ وکړي په دې کې فکر وکړي او اراده شکر یا اراده کوي د شکر واخلو نو ټول د پر الله پاک دا پیدا کړی دي دا د عبرت شیزونه دي نور او سپومې او شپې او ورځې خو په دغه کې سوچ هغه عباد الرحمن کوي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا نو عباد الرحمن هغه نور الهي حاصل کړي دي هغه هدایت حاصل کړي دا الله غو خصوصي بندگانو چې دا غوي صفاتونه دادي الله وی دا الله الرحمن هغه بندگان چې دي خصوصي بندگان هغه دي چې غوي ګرځي په ځمکه باندې هونن په عاجزۍ سره تکبر نه کوي ښا لوی نه کوي وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا فَهغه وخت چې خبرې کوي د دوی سره ناپوهه خلک سره جګړې مګړې کوي او غلطې خبرې کوي نو قالوا سلاما وی دا نیکان خلک سلامتیا ولا خبره ورته دوی کوي هغه سره جګړه کوي دوی سره د سلامتیا خبره کوي او د خیر خبره کوي نو ځان کې دا کمالات پیدا کول پکار دي ها عاجزی او دارنګ جګړه نه کول او عباد الرحمن والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما او هغه کسان دي چې غشتې روي د خپل پروردګار لپاره په دې حال کې چې په سجدو کې وي او ولاړ وي نه الله خصوصي بندگان هغه دي چې ټول شپه پراته نه دا نه چې بالکل نه عبادت کوي او نه کتاب ګوري نه مطالعه کوي هیڅ نه کوي او ټول شپه پراته بلکې بعد الله دې ته هدایت کوي ټول شپه په ګناهونو کې اته تیر کی نو عباد الرحمن هغه دي او دا نه چې بس ټول شپه غیني هغه نیکان خلک بس یو اته رکعات بس تهجد کوي او بیا به یک فکر شي
جهنم يرو سره نه بلکې والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم او هغه کسان چې وایي اے د مونږ ربا واړه زمونا عذاب د جهنم دا جهنم نم بچکا عباد الرحمن دا نه دي چې بس اسی او ترکات وکيو نور غافلې د جهنم نه بلکې بیا دعاګانې کوي چې خدای پاک جهنم نه مونږ بچکا ان عذابها کان غراما بشک عذاب د جهنم هغه همیشه دی کان غراما کافر د لپاره به همیشه دی یا کان غراما دا جهنم هغه عذاب چې دی هغه ان هلاکت لازمه دی چې کوم پورسو په جهنم کې نو په عذاب کې وي انها ساعت مستقرا ومقاما بشکدا جهنم ډیر خراب ځای دی ساعت مستقرا ډیر خراب دی ځای دی ټیکاو او ځای د اوسېدو ومقاما او عباد الرحمن هغه دي چې خرچي کوي کنه اسرافونه نه کوي او ډیر د شونګیانم کار نه لري درمیان والے کوي لکه حدیث مبارک راغلی ما عالم ان اقتصد چې سره درمیان والے کوي کنه هغه غریب کیږي نه موږ داخله کولې بیا پریازونه کوي لکه چې ګټای چې کم دی لکه 100 روپۍ وي او خرچه چې کم دی 500 روپۍ بس په غیرت او رواجونو کې او پر رسمونو کې نو بیا پریازونه کوي نو بیا رشوتونه کوي او بیا غلاګانې دغه لپاره کوي او چې یو سره درمیان والے کار کوي چې خرچه دې مثلا ګټه دې 100 روپۍ ده نو خرچم به تاسو اندازه کې کاوه دا به بیا غریب نشي والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا او عباد الرحمن اغدی الله نیکان بندگان چې کله خرچي کوي نو اسراف هم نه کوي ولم يقتروا او نه تنګي کوي ان په الله په حکم مطابق خرچي کوي هغه کې تنګي نه کار نه دي وکانا بین ذلک قواما او خرچ رضی د دې په میز کې معتدلا په اعتدال سره برابر کوم دی انغه خرچ کوي ډیر زیاتې نه کوي ډیر کم نه کوي لکه وته سره صدقې کوي خټول مال نن ورکه چاله او په خپل حسابات بیا ضرورت دی د بچو ضرورت دی نو دا خو نه کړه سبا له بیا سوالونه په خپل کوي نو درمیان والے پکار دی والذین لا يدعون مع الله الها آخر او دا الله خصوصي بندگان هغه دي چې نه راغلي د الله طرف المعبود بل چا عبادتونه نه کوي ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او نه قتل کوي هغه نفسونه چې الله دا غي قتل کول حرام کړی نو قتلونه نه کوي الله بندگان هغه دي نیکان چې قتلونه نه کوي الا بالحق مگر هغه حق قتلونه چې کوم شریعت هغه اجازه ورکړي دي چې سره خپل دین پرې دي کافر شي نو بیا به اسلامي حکومت وجني کو واپس کیږي نه او سړی وي او زنانه به گرفتاری او یا یو سړی د واده کړي یا یو زنانه ده او دا هغه نه تاسو کوم دی دې بدکاری کوي نو ته بیا راجم کیږي اسلامي حکومت په ګټو باندې بیا ودی اجا مثال پتا یو سړی چې باندې بنا حق څوک مړ بیا به په قصاص کې قتل کیږي اسلامي حکومت په کوم قتل کیږي بیا نو دا په حق باندې قتلونه دي او دا غین علاوه ټول نه حق دي ها دا په چرګانو باندې جنگ دی او دا په خرو باندې وی جنگ وشه پلان کې چې کوم خر راوړم نو بس هغه بل ویشته بیا وي او دا په دې باندې دا په پوله باندې نو دا ټول هغه ناروا قتلونه دي نو دا الله نیکان بندگان هغه چې ناروا قتلونه نه کوي ولا يذنون او نه بدکاری کوي دا عباد الرحمن دي ها ومن يفعل ذلك يلقى اثاما چې څوک دا کارونه کوي الله يلقى اثاما دې به مخامخ شي د ګناه سره د ګناه تر دې مخامخ شو او د ګناه کار وکړي او د ګناه د بدلو سره بیا مخامخ شي د عذاب سره او اسام چې کوم دی په دوزخ یو کندم ده یضاعف له العذاب يوم القيامه د چن کړي کی بعد در پر عذاب او رب قیامت باندې چې څوک دا ګناهونه کوي نو عذاب به د جن کیږي د کفر او د شرک وجنا ويخلد فيه مهانه به همیشه
په دغه عذاب کې په دې حال کې چې سپک پوي ذلیل پوي یو کافر همیشه البته که چا کفر نه توبه وکړه په دنیا کې الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا مگر هغه چې هغه توبه وکړي او ایمان راوړي او نیک عمل وکړي نو کومه کې په کفر کې ګناهونه کړو ولیکن توبه وکړه فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات فتوکتان بدلوی الله پاک هغه ګناهونه پنه کو نو د دې یو مطلب دا دی چې هغه ګناهونه به پنه کو بدل شي مطلب دا چې مخکې د ګناهونه کول او ته توبه وکړه اوس نیکی کوي نو هغه ګناهونه په ځای باندې اوس الله پاک ولا د نیکو توفیق ورکړي او بعض علما وی چې دام کې دي شيخه چې په سچا دل سره چا توبه وکړي الله پاک دام کې وی شي دا هغه ګناهونه له پنه کو بدل شي وکان الله غفورا رحیم او دی الله پاک بخون کې او رحم والا دا چې او کافری توبه وکړي او دا رنګ د مسلمان خبره کوي ومن تاب هغه چې توبه وکړي یو مسلمان دی ګناهونه کوي دا غنه توبه وکړه وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا او نیک عملونه کوي پس بشک دې رجوع کوي الله ته رجوع کول سره نو توبه وکړي په کار دي مسلمان نم او عباد الرحمن هغه دي چې لا يشهدون الزور د کفر او د شرک کارون ته حاضریږي نه زور چې کوم دروغ ته موږ دروغ کارون ته حاضریږي نه دروغ گواهیم نه کوي او زور چې د کافرانو جشنونو د کافرانو د ګناګارانو خلقو میلو تم نسی او زور چې کوم سندور مندور اندوي الله وی عباد الرحمن اغلی لا یشهدون الزور چې نه حاضریږي دروغ گواهی ته دروغ گواهی نه کوي لا یشهدون الزور ان یغوی گواهی نه کوي هغه گواهی دروغ او دا رنګي دا هغه میلو ته د ګناګارانو خلکو میلو ته حاضری نه کوي سندر ته حاضری کینا او سندر ناوري دا عباد الرحمن دي ښا واذا مروا باللغو مروا كراما باغ وخت دوی تیر شي الله وی دوی تیر شي باللغو باغ خلکو چې په لغو کې مشغولي په ګناهونو کې مشغولي په هغه طرف باندې تیر شي نو مروا كراما دوی تیریږي کریمانانو خپه عزت سره دوی تیر شي یعنی باغه کې ګناه کې دوی شریکی کی وسره نه بلکې دا ګناه نه چې کوم دی منع کوي د نیکي خبر او تکي او د ګناه نه منع کوي که په زور منع کوي شي بیا په زور منع کوي لکه اوس د خپل زوی سره په ځار زور منع کوي شي نو دا عباد الرحمن دي هغه اوس په زور منع کوي شي لیکن په زور نه منع کوي نو دا عباد الرحمن نه دي کامل بنده نه دی د الله یا مثال پتا ور ته په زور نشي معنا کوي لیکن په خلو ته وینا کوي شي لیکن د خلو وینا ونه کړه دا ګوره عباد الرحمن نه دی یا که په خلو باندې وینا نشي کوي لیکن پړه کې بہت بد ګوري نو کته ته پړه کې بدونه کتل ګناه کېږي او ټول کې واره کېږي او دې پړه کې خوشحالي کې وتا نو دا عباد الرحمن نه دی ښا الله وی چې کله دوی په ګناه باندې په ګناګارانو خلکو باندې تیر شي نو باقي کو سره شریکی کی نه بلکې خپل مهنت به کوي او عباد الرحمن هغه دي چې د الله آیاتونو د بیان شي د الله دین نو کاڼه وړاندې چې کوم دی هغه ورپریمي سي په نه ځان دې کاڼه وړاندې نه بلکې خپل توجه سره د الله قران اوري او بیا په عمل کوي او عباد الرحمن هغه می چې دعاګانې کوي چې خدای پاک زمونږ بیبيان او بچي زمونږ د سترګو یخواري او ګرځي ا د سترګو یخواري علما وی داده ابن عباس وی چې د خپل بچی نه خپل بیبي نه چې هغه دین کار کوي او د علم خدمت کوي نو دا د سترګو یخواري دی ښا دا نه چې ګنتا ډېرې پیسې راوړي حلال پیسې هم جایز دي خیر دی لیکن د سترګو یخواله دا دی چې هغه د دین کار کوي او خدای پاک وجعلنا للمتقین اماما موږ د پرهیزګارانو خلکو مشران کې یعنی موږ په پرهیزګارۍ کې مخ کې چې موږ خلکو ته لار ښیو
دا عباد الرحمن دي ها والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا الله عباد الرحمن اغدي ذکر نصیحت وکړي شي دا په آیاتونو پروردگار د دوی دا الله احکامات ته بیان شي لم يخروا عليها صما وعميانا نو دوی نه پرې وځي باغې باندې کاڼه او وړاندو بلکې خپل توجه سره هغه قران اوري او دا احکامات باندې عمل کوي والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين او هغه کسان چې وایي اې د مونږ ربا راکې مونږ ته دسترګو هغه خواړې چې هغه مونږ زامن دي من ازواجنا وذرياتنا چې هغه مونږ بیبيان دي او زمونږ اولاد دي نو خدای پاک مونږ ته باغې کې راکې دسترګو یا خواړې قرة اعين دسترګو یا خواړې دغه دی ښا چې نیکی کوي نیک بچی وي نیک بیبي وي دا دسترګو یا خواړې دي وجعلنا للمتقين اماما وګرځو مونږ د پاره د متقینانو مشرانو یعنی خدای پاک مونږ متقینانو کې مخکې کې چې مونږ نور خلقو ته لارې ښیو نو الله ودا عباد الرحمن چې دي تاب په بنگلو کې وي هدا جنت او دوی استقبال بکیږي دا الله تعالی طرف نه سلامونه په دوی راځي د ملائکو تر طرف نه یو بل ته سلامونه اچي اخر د خوشاله ژوندۍ به تیری الله دې موږ نصیب کړي اولئک یجزون الغرفه بما صبروا الله ودا عباد الرحمن چې دي بدله ور کړي کېږي دوی هغه بنگلي په سبب د پابندۍ د دوی چې دوی صبر وکړو په دین باندې پابندیان وکړي پنه کو او د ګنا نه ځان صبر کو ويلقون فيها تحيه او استقبال بکړی کیږي ورکړی کیږي به دوی ته په دغه جنتونو کې هغه تحيه غډالای تحيه دې ته ویها دعا به وته کیږي چې الله دې باقی ساته او خدای دې کې همیشه کا ملائکه به دعاګانې کوي الله پاک وته سلامونه کوي استقبال بکړی کیږي د دوی پاره کې په تحيه پډالو سره د الله د طرف نه او د ملائکو طرف نه وسلام او په سلامونو سره خالدین فیها و دې حال کې دوی به همیشه پاره کې او الله فرمایي حسنت مستقرا و مقاما کول دې دغه بنگلې زید ټیکاو او زید وسیدو و مقاما ډیر کول دې نه دی الله ویخه چې الله پاک د کول دې کنه په پوهه شکنه زبوده ان شاء الله محنت بس پکار دی لګو قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما يعبأ بكم ربي صبر واقع استاسو زما پروردگار لولا دعاؤكم کچه استاسو دا عبادتنا دعاګانی نه یعنی دې خلکو ته وایي کته په عبادتونه او دعاګانې نه کوي او نه الله عبادت نه کوي نو بیا پتا ته الله سکی بیا په عذاب ور درکې یو ترجمه دا ده او بل معنا دا چې لولا دعاءکم کچه تاسو دا غیر الله د بل چا دا عبادتونه نه کوي او د بل چا یعنی خبر نه منئ د نافرمانو خبره نه منئ نو ما يعبو بكم ربي بیا تاسو په عذاب باندې الله سکی تاسو رجا الله سره پر عذاب بیا درکې بیا د عذاب نه درکې وي ښا هو یا ما يعبأ بكم ربي صبر واقعي پتا سو ما پروردگار یعنی تاسو په عذاب باندې بیا الله سکی لولا دعاؤكم کجت نبی تاسو عبادت کول د بلچا او د بلچا نظام نه معنی کنه نو کله بلچا پسې نه ځي نو بیا الله تاسو په عذاب سکی الله ته کې سپای د تاسو عذاب درکړي ولیکن تاسو چې کوم دي اکثر خلک نافرمانی کوي کنه فقط کذبتم فقط اخیت تاسو تکذیب کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قران تکذیب هم کړي فسوف يكون لزاما فزرد چې دا عذاب لازم شي دا عذاب په تاسو پورې لازم شي چې کوم چا کوم کافران دي هغه به همیشه د پاره د عذاب کې وي الله دې موږ ته پناه نصیب کړي